ټرمپ تللی سعودي ته، ټرمپ تللی قطر ته، یو وله جاز ورکو بل وله خپلې ښځې راویستې او په خپلو کمسو ورته وګډېدل. هغه چې واپس راغی هغه کولاو بیان ورکو if you can follow my style اوکې، که زما چې کومه خبره دا منې ما په دې مه غولوئ، ما د سرو زرو په جام کې تاسو ډوډۍ راکړه ما په دې مه غولوئ، زه راته خپل سټایل کوم دا فالو کوئ. او الله هم دلته ویلي چې ته تر څو پورې تا هغه سټایل نه فالو کړی هغه ستا دوستان نشي کېدی. نو ټرمپ هغه خبره د قرآن والا رشته کړه قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. کتا د ټرمپ یا د نتنیاهو خواهشات پوره کولو دپاره د هغو تابعداري وکړه او د ایران په مقابله کې د اسرائیل امداد وکړو، نو الله وایي زه به د ولی نه یم. نو دا بله ورځ چې تا کوم بنیان مرصوص ایکشن اغستی و دې ته هندوان او عیسایان او یهودیان او د ټولې دنیا ایکسپرټس چې دي هغه حیران دي چې دا د پاکستان څه چلو کو، دا ځکه تا کړو چې الله دې ولی او الله دې نصویر و. خدای دې نه کوي چې الله د خپل ولایت او د خپل نصرت لا زموږ نه اوچت کړي، خو که ته په دې پسې ځې نو زه به دنه دا اوچت کم. نو بیا موږ ته قرآن وایي چې ته به څه کوې، وایي ګوره داسې چلو کا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کله چې تاسو ته د الله او د الله رسول وینا وکړي چې تاسو څه چلو شئ هغې لارې ته راشئ په کومه لار چې تاسو ژوندی کوي. نو بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام وی دې کلي ته ځو لږه غذا به وکئ او بیا به دا فلسطین مونږ قبضه کو. هغه ورته ان فیها قوما جبارین، په دې کې خو غټ غټ زورور خلق دی مونږ نشو تللی، لن ندخلها ما دامو فیها، دې ته لاولو باسه چې مونږ ورته بیا ځو. نه که دا خبره د پاکستان پوجانو کړې وې یا غزه والې کړې وې یا د ایران کسانو کړې وې نو بیا به دیم په دې سستو کې شامل وو. خو چې کله هغې وی چې مونږ ځو هر څه چې نو څه چلو شو الله ولا فتح ورکړه. نو الله وی چې تاسو نو هغه ژوندي کړل، نو هغه پاکستان چې پخوای هېڅ قدر نه و د 10 مهینه پسې قدر پیدا شو. ځکه استجیبو اذا دعاکم لما یحییکم، کوم شی چې تاسو په ټوله دنیا کې ژوندی کوي په هغې ته څه کوئ، هغې ته لبیک وایئ، هسې نه چې د هغې نه شاته وتښتئ چې نه موږ نشو تللی. فاصحب انت وربک فقاتله، ته لاړ شه او جنګ وکړه، چې کله هغه ځای ته قبضه کې نو بیا به موږ سیریمني له یا جشن له راشو، هلته به جشن وکړو، تقریرونه به م وکړو، کو ګډاوي نه به م وکړو، اوس جنګ له نشو تللی. داسې چېرته مه وایئ وی تر څو به جنګېږو. نو الله موږ ته وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله. دې سره به دا جنګ کنټینیو وي تر دې پورې چې دا فتنه ختم شي. دا فتنه د اسرائیل به یو پیره ختمیږي، دا فتنه د امریکې د بالادستۍ به یو پیره ختمیږي. الله تعالی د خپل ځمکه ډېره جوړه کړې ده چې په دې کې به اخر کې اسلام غالب کیږي. صرف زما ستا ازمایش دی چې ما تا چا ملګري یو. کم کسان چې هغې شاته شوي دي لکه عرب، نو الله وی د الله رسول ویلو ویل للعرب ویل للعرب، په اخیره زمانه کې به د عربو ډېر بد حالي، واقعي ډېر بد حالي دی. مصر د کار نه دی، اردن د کار نه دی، او د هغې سره پخوا کې شام دی هغه غریب د کار نه دی، د شام نه دی خوا عراق دی هغه د کار نه دی. نو وی د کار څوک دی؟ وی یو ایران پاتې شو. وی د ایران نه پس څوک دی؟ وی یو پاکستان دی. دا دوه ملکونه دي چې کانټې کې طرح د کفر په نظر کې دي او الله ولا قوت ورکړی او الله وی زن ملګری یم. نو فرض که ایران ته اسرائیل راشي نو ایران سره بلوچستان دی. نو ته ویلی شي چې د پاکستانی د عسکري قوتونو په شا به اسرائیل مخې ته انډیا دی، دوه دشمنان به نو که مخې ته حمله کوي نو شاته به اسرائیل پکې چاړه په ملا کې ولا ورمنډي په تشي کې. نو د پاکستان د عسکري قوتونو د پاکستان دفاع په دې کې ده چې په ایران کې د اسرائیل نه، ایران د اسرائیل مغلوب لاړ شي او دا به الو کېږي چې الله وی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة، چې ما ته جهاد ته او دغه ته تیار یو. دا په څه کېږي؟ نو الله وی زه راته چل خیم که نه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، تیاری وکئ قوت په هغې وخت کې دغه غشی په دې وخت کې میزایل دی، میزایل ټیکنالوژي ډیولپ کړئ، د چاینا سره خپل اتحاد قایم کړئ، د هغې هغه جازونه ډیولپ کړئ چې هغه ستاسو ریډار یې نشي رانیوی، د هغې ریډار یې نشي رانیوی، په هغې ټیکنالوژي کې خپل ډیولپمنټ وکړئ. الله دې ډاکټر قدیر له جنتونه ورکړي، الله دې حسن مبارک له قطرونه ورکړي. دا ټول کسان زمونږه چې ساینسدانانو او دی خپل ایفرټس کړي دي او پاکستان اټومي قوت جوړ کړی دی. تر اوسه پورې چې څومره فارن افیرز ایکسپرټس دي هغې حیران دي چې پاکستان غوندې کمزوری ملک
پاکستان غونته کې د غیر چاپیره د دشمن په منځ کې ملک دا څنګه اټومي قوت جوړ شو؟ او هغه وایي چې دا صرف یو معجزه وه، غالبا دا د الله منصوبه وه. الله منصوبې هغه کار کیږي چې ستا کړی کیږي او د الله منصوبه او کیږي به د الله منصوبه. د الله منصوبه د موسی علیه السلام په باره کې دا وه چې دی پیغمبر شي. سړي له سوک را پرېښود، هغه ترې مړ شو. موسی علیه السلام یو قسم له د هغې یرې نه وتښتېد او چې کله لاړ شو نو خدای پاک ولې پیغمبري ورکړه. همدغه رنګې د یوسف علیه السلام د رونو منصوبه دا وه چې د یوسف نه ځان خلاص کو، نو یوسف یې کوی تارتاو کو. خو د الله منصوبه دا وه چې دا یوسف به زه بادشاه کوم او تاسو به ورته سرنډر کېږئ، نو هغه وشوه. نو د الله منصوبه به دام وه چې پاکستان قایم شي، پاکستان اټومي قوت شي. حالانکه تر اوسه پورې چا په سمجھ کې نه راځي چې دا پاکستان څنګه اټومي قوت شوی. امریکا کې ہوتے ہوئے، برطانیه کې ہوتے ہوئے، هغه ایران سر اوچتېدو ته نه پرېږدي او په پاکستان نه دي پوه شوی چې په دې پوه شو نو هغه بیا اټومي قوت شوی. ولې الله وی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم. دا کم اسرائیل چې په تیارې او داغه د سترګو کانټه ده وی چې په 1967 کې لکه ترتیب بنی ری 1967 کې چې کله عربو فیل شو او اسرائیل په زورور شو، نو په فرانس کې د هغې مشر هغې ته وی ډیوډ بن ګوریان، دا داسې دی د اسرائیل لپاره لکه زموږ لپاره چې قائد اعظم دی. هغه هلته اعلان وکړو کہ عرب قوم سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں اصل خطرہ پاکستان سے ہے. او بیا درې خبرې کړې وي اسرائیلو کې، دا غټه خبره ده. یهودیان چې دي ذهینان ډیری دي، ضدیان ډیری دي، متکبر ډیر دي. دا هغه ذهانت په هغې وخت کې کار کاو. پاکستان کے پاس بہترین عسکری قوت ہے، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور پاکستان کے پڑوس میں ہمارا اتحادی، ہمارا فطری اتحادی بھارت واقع ہے. دا درې واړه خبرې هغوی استعمال کړي. دا کله کړې وه دا خبره په 67 کې، نو پاکستان یې 2 ټوکړې کله کړی او په 71 کې. ته ویلی چې 4 کاله پس هغه بیا پاکستان روان کو. دا خو شکر الحمدلله چې 50 کاله پس هغه بنګلادیش والا په خبره پوه شو او الله بیا معجزه وکړه چې واپس رالل، ځکه نظریه نه ختمیږي. ته ملک قبضه کولی شي، نظریه نشي ختمولی. نو د نظریې د ختمېدو دپاره بیا مغرب مشرف په شان سړی راوست چې هغه سبسې پهلې پاکستان ناره ولګوله او هغه د روشن خیالۍ تصور ډیولپ کو، هغه د بې حیایۍ تصور ډیولپ کو او د پاکستان په حملو کې د زنانو دومره تعداد راوست چې دا په امریکا کې هم نه وي. او هغه مشرف خدای پاک په یو خاص مرګ مړ کو او الله تعالی د عسکري قوتونو له د پاکستان عسکري قوتونو له دا توفیق ورکو چې هغې په ځای دی چې هغه شراب او کباب کوي، هغې د هغې په ځای د سهار مونځ وکړو، د الله نه دعا وغوښته او بیا یې اپریشن بنیان مرصوص وکړو او د هغې په نتیجه کې وله خدای پاک ګټه ورکړه. لیکن الله چې کله ته ناراضه کې نو هسې نه چې الله زموږ نه ناراضه شي، نو موږ ته الله ویلی دي چې تاسو به دغه خلق دوستان کوئ نه، تاسو به د ظالمانو ملګرتیا کوئ نه. نو زما ستا دپاره پکې دا ده چې هر وخت الله ته سرنډر یو، هر وخت د خپل مسلم، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې پیشنګویې کړې وې ته به حیران شي. د ابوهر رضی الله عنه روایت دی ان اول الناس هلاکا فارس ثم عرب على اثرهم. دا د نن 1500 کاله مخکې چې اول گزار به کېږي په ایران باندې او بیا وروسته د عربو نمبر دی. د دې وجې نه UAE غونته کې ملک چې هغه اسرائیل تسلیم کړی دی، د هغه سره هم یاره ده چې اسرائیل به سبا په معامله کوي. نو UAE غونته کې ملک اعلان کړی دی چې مونږه د ایران باندې د حملې مذمت کوو، او سعودي غونته کې ملک چې هغه په ابراهیم اکارډ باندې او دغه ټرمپ مجبوره کوي، خو هغه اعلان کړی دی چې مونږ د ایران ملګري یو. دا ولې چې د الله رسول کومه پیشنګویي کړې وه چې اول به ایرانی او بیا به عربي، او ویل للعرب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو، او بیا وی چې د دې د دغه چې دي قتلاهما فی النار، د دې د قتلاها فی النار، د دې د مړي به دوزخ ته ځي. دومره خطرناکه پیشنګویي ده. نو چې الله موږ د هغې نه وساتي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کومه خبره کړې وه، دا د مسلم حدیث دی چې مسلمانان چې دي که جسد واحد، د دې مثال د یو وجود په شان دی. نو اذا اشتکا عینه کاشتکا کله، د یو وجود چې کله سترګه خوږي نو په ټول وجود بیماری او ټول وجود سره تبې نیولی. نو ایران چې دی زمونږ سترګه شوه نو هغه خوږ ده، چې خوږ ده نو موږ ټول ورسره بیمار یو. نو چې کله موږ د ایران امداد بکو، وی د عمران امداد به څنګه کې، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې داسې وخت به راشي چې اللسان فیها اشد من وقع السیف،
د تورې نه به دغه د ژبې خبره ډیره تیزه لکه میډیا. اوس زموږ میډیا ډیره تیزه ده، نو چې په میډیا لیول باندې موږ د ایران دومره حمایت وکړو چې ټوله دنیا هغې ته حیران شي او دا ډو تصور نه کوي چې دا شیعه دی وی دا ګناهګار ټول خلقي او هغه به هم ګناهګاري، هغه چېرته د پویو پاک نه دی. خو د الله رسول ویلو ان الله لینصر هذا الدین بالرجل الفاجر، کله کله الله د دې دین امداد په خراب سړي کوي. غالبا په خراب ایران باندې به الله د دین امداد کول غواړي. اوس د ایران چې دی دا په حق دی. د اسرائیل نه د ځان بچ کولو دپاره د ایران حمایت وی دومره ضروري دی لکه څنګه چې پاکستان حمایت چین کړی، روس کړی او آذربایجان کړی او بنگلادیش کړی او ترکو کړی په دې موقع کې. دغه شان موږ له د ایران حمایت پکار دی. او څنګه چې روس راغی افغانستان ته او پاکستان د کریز نه ووتو او د روس خلاف د افغانستان امداد وکړو، د افغانستان نه روسیان لاړل. نو څنګه چې دغه د کریز نه اوټو داسې اوس پکو ځکه چې دا په موږ را روانه ده. د الله رسول ویلي و چې مغرب دا کوشش کوي چې اسلام میټاو کوي، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. خدای پاک په د خپل نور تمامی او دا به نافذ کوي. صرف دا فرق دی چې زما د لاسه وی که ستا د لاسه وی چې زه په کم ګروپ کې ما، که زه د ایران په ګروپ کې ما، زه د مظلوم په ګروپ کې ما، زه په حق ما، او که زه د ټرمپ دپاره امن ایوارډ غواړم زه په ناحق ما. او د الله ماته ویلي چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا، ظالمانو ته مکه کېږئ مټیټېږئ فتمسکم النار، کینې دوزخ ته به لاړ شئ. الله دې موږ د دوزخ نه بچ کړي. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.